الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابا بعد الله رب العزت پشان کې وي سوق شروح نه نوستلې په یو ماشي ژوند کړي د پروح تمام جهان دی. سوق بندل لره ایمان شي ورکولې د ورکړې هر مؤمن لره ایمان دی. څوک د خاورو شي او ګل پیدا کولې پیدا کړی د خاورو ګلستان دی. وای بس سجود ځمکې سر دی لګولې همې ځوړن په رکوع سره اسمان دی. هرونه په قیام ورته ولاړه هر مارغۍ په چمن کې سناخوان دی. مخلوقات وسنه دی پیژندلې لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی. د زرګونو صفاتونو راشه ګوره یو صفت کړي ما عبدالرحمن دی. ماشاءالله. طلباء کرامو علماء کرامو زمنګ د نن درس عنوان دی په اقوام عالم باندې د الحاد اثرات. په اقوام عالم باندې چې کله د مغرب غلبه وشو ټولو ملکونو ته د مغربي دنیا صنعتي ساينسي ترقی ورسېده نو دې سره د الحاد نظریه هم ورسېده. کتاب ته متوجه اوسئ. په یورپ کې يهودیت او عیسایت د الحاد نه سخت متاثر شو. هغه منګویلو کنه علماء کرامو تاسو معلومات دي منګویلو چې هغه سره هغه مذاهبو کې د ژوند تیرولو اصول نشته دي. خپل وځای عهدنامه قدیم تورات او انجیل د کتابونو مطالعه کوم کنه سوا د هغه بد اخلاقی نه پکې نور سم نشته نه پکې شرط ژوند تیرولو اصول شته. کور کې بسنګ ژوند تیرې معاشره کې بسنګ ژوند تیرې حکومت بسنګ کې اس معلومات پکې نشته سوا د غټه خبره الته د قرباني و چې بس قرباني وکړو قرباني اوس وځيږي. نور پغه پر نو سنوس چې څومره کتابونه موجود دي د مذاهب عالم چې څونه دي د کې صرف قرباني تاسو ته ملاويږي په تور د عبادت خو نور عبادتونه دا غوي نه ملاويږي تاسو ته. هغه سره د ژوند تیرولو اصول نشته. نو کله چې د ژوند تیرولو اصول نه او موږ پرونو ویل چې دا کم مغربي کم چې نوې جدید مغربي دا زندگی د دوی څه شه دا یو نظام حیات د څه شه دی د انفرادي نواله ستاسو د اجتماعي پوری ستاسو د کور نواله ستاسو د حکومت پوری دی تاسو یو نظام درکو صرف واحد د مقابله د چا سره د مولوی زبانو اسلام سره ولې مولوی صاحب څه خو نه ویل. ها نو په یورپ کې يهودیت او عیسایت د الحاد نشي شو دا متاثر شو او الحاد په یورپی معاشره کې دا په مذهب باندې شو غالب شو. نو اوس په یورپی ملکونو کې څه دي اکثر ملحدین دي. دغه شان د کې په هندوانو باندې هم خپل روایت پسندي چې و دا غالب شو. مولوی صاحب وایي اوس دغه چې په هندومت کې اصلاح پرستی موجوده و که څوک د خدای جل شانه انکار وکړي او مشرانو سره عقیدت ساتي دا بیا هم هندو دی په عقیده کې څه فرق نه راځي. په زرهاو کلونه وشو چې د هندوانو په مذهب کې څوک هر څومره ګستاخي وکړي او دا د مذهبي مشرانو سره عقیدت لري نو د په عقیده کې فرق نه راځي. په هندوانو کې الحاد دومره اثر ونه کو ځکه چې په الحاد کې د خدای جل شانه انکار موجود وي او د هندوانو خدایان ډیر دي. په هندوستان کې د هندوانو 3 کروڑ نه زیات خدایان دي او بل د هندوانو په مذهب کې دومره ازادي ده که څوک ملحد شي نو دا بیا هم په هندو پاتې کېدی شي. د جنوبي ایشیا سره مشرقي ایشیا ملکونه دومره د الحاد نه متاثره نه شو. مثلا کنفیوشیزم ودمتاویزم بودمتاویزم دا د مذهب په مشرقي اشیاو کې موجود دی او په دې مذاهبو کې د خدای جل شانه د پاره واضح تصور موجود نه دی. لہذا دا د مذهب هم الحاد فکر او نظریه والو او په دې ولزبانو موږ تاسو ویل کنه دا د هندوانو دې کې چې دا اصلاح پرستی موجود ده او دا د هندومت په باره کې تاسو تقابل یادیان کې وضاحت شوی کنه چې اصل کې دا هندو د سندو نو سنسکرت جبه لفظ ده آی کې وضاحت شوی هم د چیرې دا اصل کې دا کله د آریا قوم دلته راغی نو دا قدیم ایرانیان چې دوی لکه څنګه چې د عرب دا غاب په دغه سره بدلی جیم سره بدلی هغه دا ها په دغه سره سندونه دوی هندو جوړ کړي اصل کې دا سپسته سندو دا هغه جغرافیا اصل کې هندو چې دا د جغرافیا د لپاره استعمالېدو په هغه علاقو کې چې کوم باندې بدا و سندونه ستلج راوی او جیلم او داسې د نور په دې باندې چې څومره علاقې وبکېدل هغه ته به هندو ول آی ته به سپستا سندو به ورته وو
بیا هغوی دا نشو ویلی نو بیا هفته هندوی کو نو بیا هفته هم ټکټ شو نو بیا هندو پاتې شو. نو په دې هندوانو کې چې دی دغه دی اسلام پرستی ده او په دې کې تقریبا 3 کروڑه نه زیات خدایان دي. هغوی د هر څه نه د بګوان په نظر باندې ګوري. د هغوی چې دی د هندوانو هم عقیده تسلیث ده، برهما دی، وشنو دی او شیو دی. برهما دوی خالق ګڼي، تاسو به ویلي دا مولویانو. نو دا هم چې دی مشرکان دي، نو د دوی باندې د الحاد دون اثر په دی ونه شو چې دوی هر څه ته خدای په نظر سره ګوري. دوی ټنډولکر نم خدای جوړ کړی دی، دوی هغه امیتاب بچن نم خدای جوړ کړی دی، بګوان دی. دا د بګوان پر دوی وایي دا اوتار دی. اوتار مطلب دا وایي الله رب العزت نعوذ بالله وایي د انسان په شکل کې دنیا ته راځي او دا د دوی عقیده هم ده چې کله په دنیا کې فساد جوړ شي که نه، دا خدای پاک وایي نعوذ بالله د انسانیت په شکل کې راشي، هغه فساد ختم کړي، بیا واپس اسمان ته لاړ شي. نو په هغوی باندې دو نظرات ونه کړو چې هغوی دغه موجود وو. دغه شانته کې چې دا نور څومره کنفیوشنزم او دغه شان بت مت او چې څومره نور مذاهب د هغوی کې په خپله د الله رب العزت په باره کې د هغوی داسې تصور نه دی موجود د وحدانیت، نو هغوی دونه نه دي متاثر. واحد صرف اسلام دی چې د دې په مقابله کې ولاړ دی. اسلام او د الهام تقابل. اسلام او الحاد تقابل. اسلام په ټوله دنیا کې واحد مذهب دی چې د الحاد د خورېدو دپاره رکاوټ دی. مذهب اسلام سره نقلي او عقلي دلایلو په وجه الحاد نشي کولی چې په اسلام غالب شي، څنګه چې په عیسایت او په یهودیت غالب شوی دی. که په مسلمانانو کې څوک ملحد کېږي یا به د سره د اسلام په باره کې علم نه وي یا به د دنیا لالچ په وجه ملحد کېږي. د دې نه اخوا بله خبره نشته دی، ځکه چې د مذهب اسلام سره هر قسمه دلایل شته او نورو قومونو سره داسې دلایل نشته، ځکه چې اسلام الحمدلله رښتونی مذهب دی. تر قیامت چې څومره افکار پیدا کېږي د ټولو جوابات پکې موجود دي. د انقلاب فرانس نه وروسته سیکولریزم او کمونیزم د ملحدینو تعداد کروڑاو ته ورسو، لیکن د دې باوجود اوس څونه دي موږ مخکې ویلي وو درس کې څونه اوس موجود دي. د دنیا څو فیصده اوس موږ ویلي وو که نه؟ نه لکه نه پیسې نه یادوم څونه څو کروڑه ملحدین دي دنیا کې. موږ ویلي وو او زیات نه په چین کې دا اوس وضاحت کېږي څومره. موږ ویل 100% 1 کروڑ یو عرب نه دي. تاسو ته ما نه ویل چې 40 کروڑ په چین کې دي. صرف تاسو نه سوي دي که نه؟ تاسو غوره دا 2% په دنیا کې ګوره دا ورسېدو، دا یو مذهب وګرځېدو چې 2% ورسېدو د دنیا. سوچ وکړه د دې مقابله نه ده پکار. 2% د ټولې دنیا پاتې ده. اوس یو عرب خلک دي، دا یو عرب په ځای چې پر مثال دا نور کمزوري مذاهبونه د ډېرو غټو مذاهبونه دا الحاد مخکې لاړو. ګوره دا او دا په تیزۍ خورېږي. د واحد مقابله صرف د اسلام سره ده. اسلام د مقابله کې نور ټول مذاهب والي دي او ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. مخکې ځه لیکن د دې باوجود دا صرف د یو محدود ملکونو پورې خاص دی او د مغربي ملکونو نه باید صرف چین او روس د الحاد نه متاثره شو، ځکه چې کمونیزم د خپل نظام دپاره مقرر کړی و. چین کمونیزم د خپل نظام دپاره دا مقرر کړی و او موږ مخکې وضاحت هم کړی چې پای کې 40 کروڑه اوس به نور هم زیات شوي. دا خو مخکې خبره دي. د ملحدینو نظریات او افکار. د ملحدینو نظریه دا ده چې مذهب په اصل کې د قدیم انسانانو ایجاد کړی شوی څیز دی. د کومو څیزونو چې د هغې سره جوابات نه وو نو د ذهني سکون لپاره یې د مذهب ایجاد کړی دی. لیکن اوس ساینس دومره ترقي کړې ده چې د هر څیز نه انسان اوس خبر دی، د کم نه چې مخکې انسان خبر نه و. مثلا مخکې زمانې والا خلکو به د لمر په باره کې د عقیده ساتله چې لمر په خپل مقرر وخت طلوع کېږي او غروب کېږي. نو دوی سره د دې نه علاوه بله خبره نه وه چې د مافوق الفطرت هستۍ وجود تسلیم کړي. او داسې نور سوالات هم دي. ملحدین وایي چې موږ ته اوس د هر څه پته ده او د هر څه په یو فطرت سره چلیږي، نو موږ ته د چا منلو ضرورت نشته. نعوذ بالله من ذلک. دوستانو دوی وایي که نه دا هر څه مخکې معلومات نه. اوس خو د ساینس په وجه موږ وکتله وایي کله به چې د انور تندر ونیو، سپوږمۍ به تندر ونیوله، نو خلکو به یې لیدل. او هغه وخت کې دا عقیده هم وه د اسلام نه مخکې د خلکو دا عقیده وه چې کله د انور تندر ونیسي یا سپوږمۍ نو داسې یو غټ افت راځي یا داسې یو غټ شخصیت وفات کېږي. کله چې د نبي علیه السلام زوی قاسم کوم یو ابراهیم دا چې کله دغه شو وفات شو، نو په هغه ورځ باندې دا تندر نیولی شوی. نو بیا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې نبي علیه السلام ته وویل، نو دا موږ حدیث په دې کې راجمع کړی دي. نو ورته وویل چې نه دا د الله د نښو نه یو نښه ده، دا د چا په مرګ او د چا په ژوند سره دا تندر نه نیسي. نو دوی وایي چې پخوا به داسې، اوس خو موږ ته پته ولګېده. نو موږ وایو چې تاسو ته خو اوس معلومات وشو، خو دا کنټرول کوي څوک؟ دوی وایي چې د انور چې کله تندر نیسي نو دا سپوږمۍ منځ کې راشي، هغه د انور رڼا زموږ ځمکې ته نه رارسېږي، نو موږ ته د انور تندر ښکاره کېږي.
کله چې د سپوږمۍ تندر شي نو د ځمکه منځ ته راشي نو د هغه د نور رڼا په سپوږمۍ نه غورځېږي موږ له سپوږمۍ باندې تندر ښکاري دا ساینس موږ ته وښودله خو دا خو موږ له ساینس وښودله خو دا کنټرول کوي څوک دا خو ماده ده دا څه شی ده دا ماده ده دې ماده کې دا دې ماده کې ژوند نشته دی حیات پکې نشته شعور پکې نشته داسې ده که نه نو دا څنګه ده د حیات د ژوند دو کار کوي دا خو د عقل سړي کار دی چې په خپل ټیم ځي او په خپل ټیم راځي داسې ده که نه ده دې کې الله رب العزت چې ده لپاره یو مقدار مقرر کړی یو اندازه چې هغه اندازې نه دا نه مخکې تللی شي یو سیکنډ مخکې والی وروسته والی نه شي کولی دا ځمکه 18 کیلومتره رفتار چې څنګه سفر وکړي نو دا 3.5% د خپل ځینه معمولي اخوا کېږي دا څوک اخوا کوي دا د دې سره دا موسم کې دا تبدیلی راځي دا ځمکه چې د 3.5 زاویه باندې د ښکته ده دا داسې نه ده داسې نه تاویږي داسې ښکته ده د دې په وجه پسې کې دا موسمونه بدلېږي دا چا داسې خود به خوده پیدا کړي دا خود به خوده خو نه کېږي که نه دی وایي دا یو نیچر دی یو قانون دی څه دی یو قانون دی قانون سره چلیږي نو وایي ته دې قانون ته ګاډ وایي خدای ورته وایي که ګاډ ورته وایي که بګوان ورته وایي موږ دا رب دی چې دا هر څه څه کړي دي دا یې سمبال کړي الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي آیات مبارک دی که چېرته د ځمکه اسمانونه الله رب العزت څه دي راټینګ کړي دي آیات مبارک تاسو آیات څنګه دي مخکې زمونې دلته سوال دا چې دا فطرت چا پیدا کړی د عقیدې آخرت په باره کې د ملحدینو موقف ته چې د مرګ نه وروسته د انسان تعلق د دنیا سره ختم شي او بیا واپس نشي راتلی او د مرګ نه وروسته څه کېږي د دې موږ مشاهده نه ده کړې په دې ضرورت نشته دی نور ملحدین صرف هغه څیزونه مني د کوم چې دوی مشاهده وکړي او دا خبره د دوی غلطه ده په خپل مقام کې پرې باز شوی دی مولوي موږ ویلو که نه چې دوی صرف مشاهده وایي چې یاره بس ماته وښایه نو دا خودل داسې شی دی دا نظیر دی که دا دلیل دی مولوي صاحبانو دا نظیر دی او د ثبوت په میدان کې څه چلیږي دلیل چلیږي که نظیر چلیږي دا خو تاسو وضاحت شو که نه موږ نظیر ولې نشو ښودلی موږ نظیر ځکه نشو ښودلی چې موږ لیدلی نه دی او بل زموږ په عقل کې نه راځي زموږ په عقل کې په دې نه راځي چې دا دنیاوي عقل دی او بعضې خبرې چې دي دا ما بعضې طبیعت څیزونو خبرې په دنیا کې د دنیا په عقل سره نشي ثابتېدلی بل ساینس چې دی ساینس په ذریعه سره ته د مذهب خبرې نشي ثابتولی ساینس د مادې نه بحث کوي څه کوي او دا مذهب چې دی غیر مادي څیز دی نو د غیر مادي څیز معلومات په مادي څیز باندې څنګه کېږي لکه عقل دی موږ تاسو ویلو که یو ذهن دی یو رڼا رفتار دی یو د ذهن رفتار دی یو د رڼا رفتار دی او د ذهن رفتار تیز دی که د رڼا نو د دواړو جدا جدا دغه دی پیمانه ده ذهن غیر مادي څیز دی رڼا مادي څیز دی نو رڼا په یو سیکنډ کې 1,86,000 میل رفتار کې خو سیکنډ هغه نه تیز رفتار کې خو دا غیر مادي څیز دی نو دغه شانته کې د دوی دا خبرې چې دي باطل دي د ملحدین د کوم طرز حیات قائل دي دا 95 نمبر صفحه راوړو